ګرانو کتونکو دلته موږ بار فضا ته چې کوم لاره درنه شوې ده هغې سره ولاړ یو کاسې چې کوم مین مرکزي دروازه ده او هغې نه بعد کوم دا شمې دي دا کوم دغه دي دا ایښودې شوي دي او دا چراغان به دلته کې کېږي دا شړشمو تیل دي دا خلک علي ډیوو کې اچوي او دا شمې بدلوي دغه دیګ کې السلام علیکم ګرانو کتونکو نیم تفهیم زیم بختیار زیم ناصر خان موږ نن بیا کاکا صاحب کې ولاړ یو نن د کاکا صاحب کورس تقریبات دي پرچم کشایي واخلو مختلف مشران راغلي دي د کاکا صاحب چې کوم خادم اعلی دی بیرسټر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل هغه او د منتخب امتیاز د دې د اختیار ولی خان مفتی حاکم علي حقانی او بره ډاک پیر صاحب هغه هم موجود دي نور ډېر زیات مشران دي تاسو ته به دا تقریب هم ښیو د دې مختصر دغه به تاسو ته کوو چې دا ناصر خانه دا څه دې وکتله او څه ورس دی دا حافظ صاحب دا خو هر کال دا مناوي دي 390 وه ورس دی دا تېر کال چونکې د کرونا په وجې دا ورس نو منو شوی کینسل شوی اوس دا پیره چې دی دا ورس بیا مناویږي او تاسو کتلی شئ چې دلته کې د کاکا صاحب چې کوم نشان دی جنډه هغه هم بره شوه دې نه بعد چې دی په مزار باندې هم څادر چې دی هغه به اچولی کېږي او هغې نه بعد به بیا ناخواني کېږي او هغې نه بعد به بیا چې دی لنګر تقسیمېږي او اختتامي دعا به کېږي او چراغان به ټوله شپه به دغه جاري وي دا تقریبات به جاري وي وګورئ نو رحمت الله صاحب چې هغه روان شو هغه چې کوم مریدان دي یا د هغه عزتمند چې کوم د هغه هغه هم لاړل حافظ صاحب د دې خاص وجه دا ده چې دا نه صرف په دې صوبه کې بلکې په ټول ملک کې او وکتلی شي نو د پوره برِ صغیر نه دې ته خلک راځي د پوره برِ صغیر لکه ډېر ما داسې لیدلي دي چې د بنګلادیش هم ډېر زایرین دلته راځي اکثر او د دغه کاکا صاحب فیض نه فیضیاب کېږي ګرانو کتونکو دا 301 چې پښتو کې درته ووایو دغه اوس دی او نن یې جنډه وخېږو له تاسو سره به د دې مشرانو چې کوم خطابات وکړل هغه هم تاسو سره شریکوو د هغوی خبرې د هغوی چې کوم دلته تقریرونه او کوم مناظر دي نو هغه هم تاسو سکرین باندې په نظر کتلی شئ او کوم چادر چې اچولی کېږي په کاکا صاحب باندې هغه به هم تاسو وینئ ګرانو کتونکو دلته موږ بار فضا ته چې کوم لاره درنه شوې ده هغې سره ولاړ یو هغه د مومبتیانې ډیوي هغه به لیدي دا هغه مقام دی چې کوم دی خلک راځي او خدمت د چراغان کوي ډیوې بلوي او ټول دنیا دا راغلي خلک دلته کې لګیا دي چراغانو کې ساري تر پورې ساري دا ټوله شپه به دا سلسله جاري وي او روښانه پوره وشي ناصر خان جی بالکل حافظ صاحب دا مقام دی تاسو کتلی شئ چې دا کاکا صاحب چې کوم مین مرکزي دروازه ده او هغې نه بعد کوم دا شمې دي دا کوم دغه دي دا ایښودې شوي دي او دا چراغان به دلته کې کېږي او ټوله شپه چې کوم کاکا صاحب د اوس چې کوم رسومات دي هغه به ټوله شپه ادا کېږي او دا سلسله به ټوله شپه نن جاري وي او اخره کې به اختتامي دعا کېږي دا موږ مزار ته مخامخ شیخوا ولاړ یو د شړشمو د تیلو ډک دیګ دی خلک راځي هغه دیګ نه تیل په مختلفو لفافو کې هغه علي تاسو په نظر کې اچا داسې دا کاکا صاحب میدان سره یو ځواني سره دا ګروپ ځای دی دلته تیل راوړي شړشمو تیل خالص یو دیګ پروت دی پسې یو نر او سړي ماشومان ټول راځي هلته نه تیل علي شړشمو او ډیوو پرې اچوي شړشمو ورسره بلوي او دا چراغان افتتاح کوي دا چراغان دي دا به ټوله شپه دا سلسله جاري وي ډیوه به ډکوي هغې کې غتی کېږي او مدان تبلیغ هغه بیا بلیږي دا یو د کاکا صاحب لنګر دی لنګر خانه د دلته کې خوراک تیارېږي او دا بار چې تاسو ته کوم خلک ښکاري نو دغه خلک بیا وروسته په دې لنګر تقسیمېږي دا کار نه کوه خان هغه دې چې هغه په یو شعر دا د کاکا صاحب د مداد لنګر خانه ده دې لپاره چیم تیارېږي کاوم تیارېږي روټۍ ورکوي ودا د سود دلته تیار ملاوېږي هغه د سوي خلک راځي خوري او دلته کې
هر یو شی مفت ملاویږي. بالکل ګرانو قدرمنو کتونکو دا د زیارت کاکا صاحب لنګرخانه ده. دا تاسو تاسو کتلی شئ وروڼه کیمرا تاسو ته وښیي. دا د عرس مبارک لپاره چې کوم پروګرامات دي کوم سفره تیارېږي هغه ده کومه قهوه ده هغه دلته کې چې کوم مېلمانه راځي هغوی دا قهوه خو لازم منځ کړي. او دې نه علاوه چې کوم پروګرام شوی دی هغه نور دیګونه پاکه شوي دي هغه به وروسته چې کوم ناتخواني وشي کوم میلاد شریف پروګرام وشي هغې نه بعد به بیا هغه لنګر هم تقسیمېږي. ډېره مهرباني. دا کاکا صاحب لنګرخانه کې دا هم موجود ولاړ دي. نن چونکې د کاکا صاحب 379 عرس مبارک هم کړ نو خلک راغلي مریدان دي راغلي زیارت ته او د دې لنګر نه به هغې ته خوردار څه ساعت پس ملاوي. دا کال په کال د کاکا صاحب چې دا عرس مبارک دي دا په زرګونو خلک راځي. خلک دلته کې راځي مریدان راځي د دې لنګر نه د دې کاکا صاحب د زیارت نه پیدا کېږي او په عرس مبارک چې کومه درې ورځې دي کله چادر په زیارت مبارک باندې واجب شي نه پر بیا مقام وشي او نه پر بیا دلته کې دا لنګر په کوم مریدان راغلي پای کې تقسیمېږي.